د سړي نه ګناه وشي د هغې د صفا کېدو طریقه توبه ده. پټ پناه د چا په وړاندې ګناه الله جل شانه د ژړا فریاد وکړه، الله جل شانه د ګناه معافي ګناه صفا شو، توبې سره پاکېږي لکه کپړه چې صابون سره پاکېږي، اوبو سره پاکېږي. آخرت کې بیا د دې د صفا کېدو صرف او صرف یو لار ده، هغه یا د الله جل شانه فضل په جا وشي او یا په سزا سره عذاب سره. الله من د عذاب نه وساتي. هلته په اور سره پاکېږي، بیا اور سره، او اور ډېر خطرناک شی دی. دغه انسان به سوځي نه تکبر به هله سوځي، نو هغې نه پس به بیا دی مستحق شي د جنت د تلو چې پاک شي. لکه کپړه چې پاکوي لوبي په تالاب کې په سیند کې وهي او بیا یې کاڼي ته راخلاصوي او بیا یې وهي، بیا پخوا به کپړې داسې وینځنه کېدې، اوس نن سبا په مشین کې اړې راړې. بیا یو زمانه داسې وه چې د تخته باندې او په سوباړي باندې به زنانه وینځلې، په سوباړي بیخي ټکوله. نو دا وهل چې وو په سیند کې وهل او په سوباړي ټکول یا کاڼي ته راخلاصول، دې سره به ککړه پاکه شو. د انسان د پاکېدو طریقه او لاره آخرت کې هغه په اور باندې سوځېدو ده. الله مو وساتي.